سورہ شعراء نورلسم سپارہ آیت نمبر یوسل دوسل ویختم سورت کی مسئلہ ذکر کولا چھ نجات ورکون کی دا اللہ تعالی دے آغا چالا نجات ورکی چھ سوک تابدار دا اللہ تعالی اور چھ سوک آغا نافرمانی و منکری مداغی حلاکون کیوم اللہ تعالی دے پاغیبان دے سلور واقعات آغا ذکر کرلی دیزن پینزم واقعہ و پینزم دلیل نقلی ذکر کئی واقعہ دا صالح علیہ السلام صالح علیہ السلام اللہ تعالی سمودیان تلی گلیو دایو قوم چې د مکې نه د شام په طرف باندې تلی په دغه لاره باندې دی پاتې کېدل دی ته الله تعالی صالح علیہ السلام پیغمبر کا او راویلیږي دی د هغه د نبوت او د پیغمبرۍ نه انکار وکړ الله تعالی په باندې عذاب راولېږي او تباه یې کړل صالح علیہ السلام او د هغه ملګري هغوی ته نجات ورکړ مخکنو سلور واقعاتو کې چې هغه انبیاء وړومبی پنځه کمې خبرې کړې او ما پنځه خبرې صالح علیہ السلام هم کوي وړومبی دا ده چې د الله نه یره وکړئ او د شرک نه ځان وساتئ الا تتقون آیا تاسو نه یریږئ د الله تعالی نه په یره کې او په تقوا کې وړومبی څیز هغه دا دی چې ځان به د شرک نه ساتي ځکه هر یو ګناه د شرک نه علاوه د هغې د معافی گنجایش تک الله تعالی وغواړي نو معاف دی کی او شرک دا داسې ګناه ده چې الله تعالی اټله فیصله کړې ده چې دا نه معاف کوم د هغې وجه دا ده چې دا د الله تعالی غیرت چیلنج کول دي او زمونږ د پښتو په معاشره کې هم دا چې د پښتون سړي غیرت څوک چیلنج کړي نو هغه بیا هغه سړی نه معاف کوي د مال تاوان هغه چې نو برداشت کوي د جان تاوان هغه برداشت کوي او چې کله د هغه په غیرت او د هغه په عزت باندې حمله کوي نو بیا هغه نه برداشت کوي هغه بیا هر څه ترجمه هغه تیاری ورتېرېږي نو الله تعالی خو د ټولو انسانانو او د ټولو مخلوقاتو نه زیات چې نو غیرتي ذات دی یو واقعه کې یو صحابي ته نبی علیہ السلام وی زه ستا نه زیات غیرتي ما او الله تعالی ناره زمانه هم زیات غیرتی دی نو چې د جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم نه زیات غیرتی شو نو د هغه نه زیات غیرتی انسان خو په دنیا کې نو د ټولو مخلوقاتو نه غیرت د الله تعالی اوچت دی نو دا د هغه غیرت چیلنج کول دی د وجې نه معاف کوي نه انی لکم رسول امین زه ستاسو دپاره رسول امانتدار یم هر یو پیغمبر یو خبره ذکر کوي امین امین دا هر یو په خپل بیان کې ډومبی خبره د امین ذکر کوي دا ولې د هغې وجه دا ده د داعي دپاره چې څوک د الله تعالی دین طرف ته رابلل کوي د هغه دپاره امین کېدل امانتدار کېدل د انتهایي ضروري دی چې دی به امیني امانتدار هم په دین کې چې شرعي مسله څنګه ده هم هغه شان به بیانوي داسې نه ده چې یو ته یو شان بیانوي یو بل ته بل شان هغه یو ته پکې بدلون ځکه راولي چې د هغه نه د دنیا څه مفاد دي د هغه بل نه ني نو هغه ته لږه سخته کي نه چې مسله څنګه ده ټولو خلکو ته مکه شان بیانوي چې دا هم دغه شانتې خبره ده او امانت د دنیا هم پکار دی چې د دنیا په کارونو کې هم دی امین وي ځکه چې د دنیا په کارونو کې دی د امانتدارۍ خیال ساتي د جامه به پاکوي په هغې به داغ نه وي خلک هغه به د خبرې له توجه ورکوي او د خبره او پې باندې اثر کوي د دې د وجې نه هر یو پیغمبر دا وایي په خپل بیان کې چې زه رسول هم یم پیغمبر هم یم خو ورسره امانتدار هم یم نو د امانتدار انسان خبره خلک مني تاسو زما ومنئ جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم د نبوت نه مخکې امانتداري دومره مشهوره وه
چې د عربو په معاشره کې هغه په امین سره یادېده او خلکو به امانتونه راوړل او د هغه سره به یې ښودل. دا د داعي صفتي. فاتقوا الله واطیعون، د الله نه ویریږئ او زما تابعداري وکړئ. دا دوه خبرې هر پیغمبر کړي دي، د الله نه ویریږئ او راشئ زما تابعداري وکړئ. وما اسألكم علیه من اجر، نه غواړم ستاسو نه په دې باندې څه مزدوري. ان اجري الا علی رب العالمین، نه د مزدوري زما مگر په پالونکي د مخلوقاتو ده. مال به اجر زما الله تعالی راکوي، ستاسو اجر او ستاسو مزدورۍ ته مې حاجت نشته. دا د انبیاو انتهایی مرتبه اخلاصو، انتهایی درجه اخلاصو، چې هغې وي د دنیا مې څه نه دي پکار، صرف یو خبره د هغه ده چې راشئ د الله تعالی د دین تابعدار شئ. د داعي کار به همدای چې دی به د خلکو تعلق د الله تعالی سره جوړول غواړي. اصل مقصد به د دای چې د دې مسلمانانو او د انسانانو تعلق د الله تعالی سره برابر شي. دنیا به د مد نظر نه وي، د دنیا سیزونه او د دنیا اجرتونه د به مد نظر نه وي. خو د دې دا مطلب هم نه دی چې امام له په امامتۍ باندې اجرت نه دي ورکول پکار، عالم له په تدریس باندې اجرت ورکول نه دي پکار. نه، هغه جایز دی او هغه به ورکې، ځکه هغه تا سره پابند دی چې دی به 5 وخت راځي، لمونځ به کوي، د جمع به خیال ساتي، د جومات نور کارونه چې نو د هغې خیال ساتي، چې هغه تا سره پابند دی نو د هغه اجرت به هغه له ورکې. دا اجرت چې مونږ هغه له ورکو دا د هغه د وخت تړلی دي چې وخت یې مونږ سره تړلی. داسې خو سړی ازادي چې په کوم جومات کې مونځ وکړو نو هلته یې وکړو، ځان جمع له رسوي. او چې نه امام نو بیا به خپل جومات ته خامخا ځان رسوي، کار سي نو خپل جومات ته به ځان رسوي چې مقتدیان به په انتظار وي. نو د هغه وخت د پابندۍ د وجې نه او د هغه وخت د تړلو د وجې نه دې له به چې نو اجرت ورکول پکار وي، او دا جایز دی بالکل. په دې کې هېڅ قسمه خبره چې نو هغه نشته، نو اجرت ورله ورکوه. بهتره خبره دا ده که یو سړي او د هغه وس کېږي او هغه ځان له چې نور سکولی شي او وایي چې زه نه اخلم، هغه د هغه خپل کار دی. خو ستا ذمهداري دا ده چې ته به ورله ورکې. ان اجري نه د اجر زما الا علی رب العالمین، مگر په پالونکي د مخلوقاتو. دویمه خبره په دې اجر او اجرت کې هغه دا ده، امام له اجرت ورکوه خو ثباتنه پې باندې مه کوه چې تا له خو مونږ چې نو تنخوا درکوو، تا له مونږ پیسې درکوو. اول خو د پښتنو تنخوا او د پښتنو پیسې هغه په پیسو حساب نه وي چې دوی سمه ډېره تنخوا ورکوي که نه سمه ډېره چې لکه هسې برید پې تاووي نو 10 زره به وي. دا هغه انتهایي درجه ده. یعنې دا هم څه ووایم که زمونږ په کلي کې چېرته د یو امام وي نو ما ته خو پته نشته، خو بیا هم چې نو دا به انتهایي درجې. نو تاسو خپل حساب وکړئ، یو مزدور چې هغه مزدوري کوي، ټاټکې چلوي، نو هغه 800 روپۍ روز اخلي. نو چې د هغې حساب وکړو نو د هغه هم 24,000 روپۍ میاشت جوړېږي. نو 24,000 هغه اخلي، نو مونږ یې خو د هغه مزدور په 3 حصه کې اچوو او بیا پې ثباتنه، نو ثباتنه مو دومره وي چې هغه ټرک هم نه وړي، دومره چې نو ثباتنه وي. او ته زمونږ امام یې او ته به دا کې او ته به دا کې، نه، ستا امام دی، تا هغه له الله مرتبه ورکړې ده. دا مخکې هر سړي ودرېدی نه شي. بعضې ساده وي، هغه وایي مړه زما ده کې څه فرق دی، خو دې ګز مخکې ولاړ دی او زه ګز چې نه هغه وروسته ولاړ یم. دا ګز مخکې چې ودرېږي نو دا هر څوک نه شي ودرېدی، دا الله تعالی پرې څه پیرزونه کړي نه هغه ودرېږي. دا ودرېدل چې نه دا د الله تعالی په فضل باندې کېږي، دا د الله تعالی په رحم باندې کېږي. دا په دې باندې نه کېږي چې یاره زه به چې نو سم خواري وکړم، سم کوشش به وکړم چې دې ځای ته ورسېږم، په دې باندې دا نه کېږي. نو د امامانو قدر، د هغوی احترام او د هغوی عزت او په هغوی باندې ثباتنه نه کول، دا چې دی نو ضروري دی. دویمه دا ده چې زمونږ د پښتنو یو عادت دی، هغه دا چې دی وایي امام به مونږ ته وایي چې مونږ له دا کار وکړه نو مونږ به ورله بیا کوو. لکه امام به مونږ ته وایي چې مونږ له پیالې چای راوړه نو بیا به له مونږ راوړو. امام به ما ته وایي چې یاره ما له چې نو غنم راکړه نو زه به له بیا غنم ورکوم.
یا امام به وایي چې یاره ماله چې نو دا فلاني څیز راوړه نو زه به وله بیا راوړم، نو دا خو ته سوالګرې جوړی. امام سوالګرې نه دی چې هغه به تا ته وایي چې یاره دا فلاني کار ماله وکړه، ته خپله سر سترګې لرئ چې زما ضروريات دي دغه شانتې د دوم ضروريات شته، د وینا نه مخکې یو کار وکړه، اجرت اجر به پې درله الله تعالی درکړي، ثوابونه به پې الله تعالی درکړي. او چې هغه در نه وغواړي او بیا ورکړي نو د دې به څه خوند دي. پښتانه وایي چې وی غواړم په دې نو خورم دی په کومه باندې. نو دا عادت هم لرې کول پکار دي چې یاره ما ته به وایي چې یاره دا کار وکړه نو چې دی نو زه به ورله بیا کوم، دا هم مناسب نه ده. نو ان اجری نه د مزدوری زما الا علی رب العالمین مگر په پالون کې د مخلوقاتو. کذبت نسبت د درو کړو سمودیان والمرسلین پیغمبرانو ته، اذ قال لهم کل چویدی تاخوهم یو د دین صالح علیہ السلام الا تتقون ایتا سنی یریږئ د الله. انی لکم رسول امین یقینا زستاسو دپاره رسول امانتدار یم. فاتقوا الله او یریږئ د الله نه واطیعوني او زما تابعداري وکئ. وما اسألکم نه غواړم ستاسو نه علیه په دې باندې من اجر څه مزدوري، ان اجریه نه د مزدوري زما الا علی رب العالمین مگر په پالونکي د مخلوقاتو ده.